بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم. محترم دین مخکې هم موږ د اسماء حسنى بیانونه اورېدلي دي. نن هم د الله تعالی د نومونو نه دوه نومونه هغه بیانېږي. یو د عین المغنی دی. المغنی معنی بے نیازه او غنی او مالدار جوړونکی ذات. د دې خواص او د دې کې ورد او وظیفه داسې ده کوم سړی چې په اول کې او په آخر کې 11 ځله درود شریف ووایي او 11 ځله دغه اسم د الله تعالی وظیفه وکړي ده. په وظیفې په نیت باندې دغه د الله تعالی د نوم ذکر کړي. المغنی جل جلاله وای او یا داسې باندې وای چې یا مغنی جل جلاله وای. الله تعالی ورته ظاهری او باطنی غنا او مالداری ور نصیب کړي. کله سار مزنفسه وای او کله ماسوتن مزنفسه وای او دې سره سورته مزمل تلاوت هم هغه وکړي. نو الله تعالی ورته مالداری او غنا نصیب وګرځي. ځکه حدیث کې راغلی دی چې الغنا غنا النفس، مالداری چې مالداری اصل د زړه مالداری ده. ډېر خلک مالدار دي لیکن د الله په لاره کې مال نه خرڅ کوي، شومتیا او بخل کوي. او ډېر خلک داسې چې دي غریبانان او د زړه مالداران دي، نو که لږ پیسې ورسره لږې خو هغه صدقه او خیرات هغه ډېر کوي. نو خپلو ګاونډیانو د خپلو استادانو د غریبانانو سره ډېر امداد او تعاون کوي. معمولی او تاسیس پوښ کې د غریبانانو سره بای کې او ګاونډیانو سره امداد کوي، هغه یې کړی. نو لهذا دې وظیفې خیال ساتل پکار دی، وخت پکار دی چې چا رزق تنګي او چا کور کې غریبي. دویم نوم المانع دی. المانع معنا د بندولو طاقت لرونکی ذات. د دې ورته وظیفه دا چې کوم سړی د خپل خیر سره جګړه یا څه قسمه سخت کلامي او هغه کور کې ورسره نه اتفاقي وي، نو چې په بستر باندې سملاستو په وخت کې 20 ځله 20 پیرې دغه اسم ووایي، انشاءالله تعالی الله تعالی به د هغې په مابین کې محبت پیدا کړي. کوم سړی چې د دې کثرت سره دغه اسم ذکر کوي، انشاءالله تعالی الله تعالی به د هر قسمه شر نه محفوظ ساتي. او کچره کوم خاص هغه جایز مقصد دپاره دغه وظیفه وایي المانع جل جلاله او یا مانع جل جلاله. دې تو طریقو سره جایز مقصد دپاره د دې ذکر او وظیفه وکړي، نو انشاءالله تعالی الله تعالی ورته هغه جایز کار او یا مقصد باره پوره وګرځي. د دې نه پس ایزان دو نور د الله تعالی نومونه او اسماء حسنا داسې دي چې د یې ډېر فضیلتونه راغلي دي. هغه یو الضارو دی، الضارو دوات سره، الضارو ضرر ورکوونکی، ضرر رسوونکی. خواص د دې وظیفه دا چې کوم سړی د جمعې په شپه باندې 20 ځله الضارو ذکر وکړي، انشاءالله تعالی ظاهري او باطني آفتون نه به الله محفوظ وساتي. قرب الهي او خپل نزدېکت ورته الله تعالی نصیب وګرځوي. بل نوم د الله تعالی النفع دی. النافع د دې معنی نفع رسونکی ذات. کوم سړی چې د کشتۍ یا یو بلې سورلۍ سورېدو په وخت کې دغه ذکر وکړي، یا نافع کثرت سره د دې ذکر وکړي، انشاءالله تعالی الله تعالی به هر قسمه هغه آفت نه محفوظ او د شر او د خفګان نه به الله محفوظ وساتي. او کوم سړی چې سکر شروع کړي او د هغې په وخت کې 140 پیرې یا نافع جل جلاله وایي، نو کار به الله تعالی انشاءالله تعالی دا هغه د باندې
پورا وګرځئ. بله وظیفه چې کوم سړی د خپل خیر سره جما په وخت کې دغه اسم ووایي یا نافع جل جلاله ووایي کثرت سره انشاءالله تعالی ورته نیک او صالحه اولاد نصیب وګرځئ. الله تعالی موږ له په تاسو له په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي او د دې د ذکر کولو الله موږ له توفیق راکړي برحمتک یا ارحم الراحمین.